بسم الله الرحمن الرحیم. د نیت متعلق بل مسله دا ده که یو مرګري د وی چې دا نیت خو په خپل یو عمل دی او کنه دی، یعنی چې څنګه د نورو اعمالو د پاره موږ نیت کو، نو آیا دا نیت په خپل عمل دی او کنه دی؟ که دا عمل شي نو د نیت د پاره به د بل نیت ته ضرورت وي او کنه وي. نو اول خو دا پیژندل پکار دی چې نیت عمل دی او کنه دی. نو ګوره علماو دا لیکلي دي چې بعضې افعال کارونه داسې دي چې هغه د جوارحو نه صادریږي. جوارح مطلب دا دی چې د زړه نه علاوه څومره اندامونه دي دغې ته دي جوارح وی. لکه ګوره د سترګو نه کتل دام یو کار دی، او په غوږونو باندې اورېدل دام یو کار دی، او همدغه رنګې دا نور کارونه مالونه په خپو سره ګرځېدل، په لاس سره یو شی رانیول، قدم اغشتل. نو د زړه نه علاوه چې دا نور اندامونه دي، سر شو، دا ټول خپې شوې، لاسونه شو، غوږونه شو، خوله شوه، د دې نه چې کوم کارونه صادریږي دې ته دي وی افعال جوارح واله کارونه. نو دغې ته اعمال ویل کېږي. او د دې نه علاوه بعضې کارونه د زړه نه صادریږي، لکه زړه کې د یو شي متعلق اراده پیدا کېږي، قصد پیدا کېږي، جذبه پیدا کېږي. نو د زړه نه چې کوم کارونه یې هغې ته دي عمل نه وي. نو که موږ دې نیت ته وګورو، نو مخکې ویډیوګانو کې موږ وضاحت وکړو چې نیت خو ویل کېږي د زړه ارادې ته. نو دا د سر نه عمل دی نه. نو چې عمل دی نه، ځکه عمل خو یې دې ته وي د زړه نه علاوه د نور اندامونو نه چې کوم کارونه کېږي هغې ته عمل وي. نو دا خو د زړه نه علاوه چې کوم زړه سره دی نو هغه عمل نه دی. نور چې د زړه نه علاوه کوم اندامونه دی هغې سره عمل دی. نو چې دا نیت عمل شو نه، نو دې ته د بل نیت ضرورت دا نشته دی. او بل نمبر خبره دام دا که چېرته زه ده ووایو چې د زړه دا کار هم عمل دی، نو بیا به دام نیت شي، نو د دې دپاره به بل نیت شي، نو هغه بل نیت به هم بیا عمل شي، نو بیا به د دې دپاره د نیت ضرورت وي. نو دا سلسله به جاري وي، تسلسل به راشي، او دام ناروا دی. نو لحاظه د نیت دپاره د بل نیت ضرورت دا نشته.